نن دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ متعلق تا تیو سو خبر عرض کو. اللہ پاک زمان دین لا او دا پیغمبر علیہ السلام امت لو بالخصوص صحابہ لا دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پا ذریعہ دیر لوی طاقت ورکڑے دے او امت پہ مضبوط کرے دے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے وی کلچ حضرت عمر اسلام روڑنو من اللہ مضبوط کرو ندن مخ کے من دیر کمزور او پا کم روز باندے چے دے اسلام روڑنو من پا مکہ مکرمہ کے کولاو منزو کو نین مخ کے من دا بیت اللہ خواہ کی کولاو من نشو کولے. ایمانم د چې راوړی دی نو د نبی علیہ السلام د نبوت په دویم کال یې راوړی دی او دی پخپله وی چې زمانه مخکې یو کم 40 کسان مسلمانان شوي او دی 40م مسلمان یم. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمائی چې په ما الله د مسلمانانو 40م پورا کړه 40م مسلمان زوم. اسلام مجیباو کافر یو ځای راغونډ شوي او میټنګ یې راغوښتی او د نبی علیہ السلام خلاف مشورې کولې چې د سره موږ څه وکړو. عمر پاسې دوی ګوره زموږ د ټول قوم په منځ کې دروانې پیدا کړې پلار او زوی یو بل سره روان کړل ښځه او خاوند یو بل سره روان کړل رور سره جنگاو د غم پکار دی چا یو تجویز چا بل تجویز او دا هغه وختو چې پیغمبر علیہ السلام په دار ارقم کې یو صحابی دی حضرت ارقم رضی اللہ عنہ داغه په کور کې خفیه او پټ تبلیغ کو دین خوراو کولو نشوته دشمنان ډیر زیاتو مخالفین ډیر زیاتو نو کولو پیغمبر علیہ السلام علی الاعلان تبلیغ نشو کولے او دا اللہ حکم هم دغو وی ما تورو چتکلو پاسے دم او مرگرو تمیوی چه مړه خو بس یو مسئلہ دا او بس ختمو لے پکار دی او تاسو لے چل ندرزی او مال چل رازی او دل تکینے چه ردی دے نو نخوزے لک سات پس با د نبی علیہ السلام نومې واغه چې دا غسر بدل تاسو د مخ کې پروت دی جنجال به ختم شي. تورې واغشت نوجوان دی او روت اتیشتو کالو تقریبا سلیرشتو کالو عمر دی 24 سال عمر کې دی او چې څنګه روت یو صحابي دی خو پټ مسلمان دی ښکارې غږ نه کو حضرت نعیم ابن مسعود رضی اللہ عنہ اولا مخلا ورغه اپے پویشو چې د خوسترګي سری دی او تور لاس کې لقی او چل خوده یو عمر سکه وی زما یره د نبی علیہ السلام نومه واغه چې دین پرېدم بس لوی اختلافات جوړ دی جګړې جوړې کړې دی او زمون خدایان کنزی او زمون خدایانو پسې بد وی زمون د پلان نک دین خراب دی او نوې دین راوړې دی بس نن ولا قصه خلاصو هغه ته عمره سوچو کدا کار ګران دی هیڅ ګران هم نه دی وی ګوره مکوا دا غړې لوی قوم دی لوی خاندان دی او ځان له دشمنی مکو غاړه کوا وی بس زمانن د سر نه دنګلې دی دو پویشو دی پویشا هغه پټ مسلمان او هغه ته پته و چې خدای اوس دار ارقم تک دی ورغه او داغه وختو چې مسلمان تعالی د جهاد حکم نه دی شوی بلکہ پیغمبر علیہ السلام تا دا دفاعی جہاد حکم ہم نشتا دا حکم ہم نشتا چی پتاس حکم لکی او تبی آغا باندے زانت اخلاص کا او تعمل کا دا ہم نشتا اور دے وقت کے دا دے کسوک کنزلم کئی غق بنا کوئے حکم دا اللہ را طرف ندا دے کسوک در پسی تورم چلی تب پی تورا نہ چلے تب خاموش غق بنا کے صحابو تم دا حکم و نبی علیہ السلام تم دا حکم نا غیر دا چی اسنا دی پا نبی علیہ السلام ورش اغی سر نو اسلشتا نبل سشتا واقعی سروانی جوڑ نش
وی عمر مکه ومړه دا خپل دین او ستا خپل دین ستا دې سره څه غرض دی؟ حضرت عمر په پیښو هغه نعیم بن مسعود ته ګوره نشي کولی دا کار. وی لکه تم چې ثوابي شوی جوړ داسې معلومیږي چې ته دفاع کې لکه چې تم خپل دین پریخي وته وی ما پرې د ورشه د خپل خور او د اوخي غم دی وکا پیغور ولا ورکا او عرب په پیغور مري د کمې ډیوې د رڼا مړې کولو پس چې ته روان شوی دا اغي ډیوې رڼا ستا د خور کور ته رسېدلې ده ستا اوخي مسلمان دی ستا خور مسلمانه ده ما څه کې ورشه هغې پسې ورشه خو چې دا پیغور یې ورکړه حضرت عمر وی د زړه کې مې نور اور بل شو او پیغمبر علیه السلام په ځای پاتې شو اوخي کره لاړه خور کره لاړه د اوخي نوم یې سعیدو او د خور نوم یې فاطمه چې څنګه ورلم دي ځان ته دننه دروازه کونډه کړې ده ورده دننه زنجیر دی دروازې سره ودرېدم د قرآن شریف اواز مې واورېد او دا خو حقیقت دی دا خو دوی دا دی د قرآن تلاوت کې قرآن لولي دا خو زما د خورم لاړه ګمراه شوه زما اوخم لاړ ګمراه شو او د خپل پلار نیکه دین یې پرېښود دا څه شو هغې له یو استاد راغلی حضرت خباب رضی الله تعالی عنه هغه لګیا دی قرآن شریف ورته ښایي او قرآن شریف لیکلی دی او د هغې نه ورته لګیا دی او قرآن ورته ښایي د ور اوډه به د تورې په هغه سټی باندې په هغه موټې باندې او په زور آواز ورکوي ورکولاو کوي هغې پې پوه شو هغه استاذ ته ولوي حضرت خباب ته وی داسې کار دی چې زه خو خور یم او دی او خیر مونږ پوه شه او کارم پوه شه او ته پردې سې نه پتا ګزارو نه کې ته مهرباني وکړه کوټه کې پټ شه هغه کوټه کې پټ چې دروازه سینګ کولاو کړه نو اوخي سره په پردهونو شو او د تورې په دې موټي باندې د اوخي داسې واو او همدقسې ورته وایي ته صوابي شوې بېدینه شوې د پلار نیکه دین دې پرېښود پرېږدم دی نن به دې وجنم تاسو پیغمبر پسې زه ګرځم ام نه پرېږدم او تام نه پرېږدم نو خور راله یو خوا خاوند دی او بل خوا ورور دی منځ کې خلاصۍ کوو دې خو غوسه د سپېل اوچته کړو چې شړق شو دا خور یې په دا مخ وواله او دومره مضبوط غوزار یې وله ورکړه چې د خور د مخ نه وینو دار یې ووالی او د عمر په مخ د پاسه ور پرېوتی داسې وینې ترې روانې شوې ده چې د خور دی وینو ته وکتل او خور ځان ته وکتل چې دا څه وشو بس خور یې سترګې راوویستې عمره خبر هم د نو څه پورې پټول اوسې در نه نه پټو زم مسلمان یم او زما د خاوند مسلمان دی مونږ ایمان راوړی دې کې دویمه خبره نشته او توره د سره ده چې څه دې خوښی وکړه او قسم د خدای په ذات چې دا وجود راله ټوکړې ټوکړې م کې چې د ایمان او دین نه له یړه نه بارونه باسي بس خبره خلاصه ده ته په کم سوچ لګې ته بوتان عبادت کې د کاڼ عبادت کې مونږ دا غذات عبادت کوو چې د ټولو کائناتو خالق او مالک دی مونږ ډېر عمر په ګمراهۍ کې او په کفر او په شرک په تیارې کې تېر کړل الله مونږ ته رڼا نصیب کړه مونږ د هغه پیغمبر قدر کوو د هغه مونږ عزت کوو مونږ ته رڼا وښوله مونږ ته یې دین وښوو چې دا خبرې واورېدې او هغه خور خو هم د عمر خور وه او تم د خطاب زوی او زم د خطاب لوریم زما ستا یو وینه ده او که تا کې غیرت شته ما کې ستا نه زیات غیرت دی زه اوس تکړه شه چې د خور د ستغې خبرې غصې خبرې واورېدې او د خور سترګو ته یې وکتل او د هغې په مخ د وینو ته یې وکتل او بیا دا چې دا وینه خو په ما هم را پرېوته نو توره یې کېښوده وی ښه تاسو څه وې ما ته ووایه راوړی ما ته وښایه خور ورته وي نه تا ته مونږ نه شو در کولی ته پلیت یې انما المشرکون نجسون ته خو مشرک یې ته خو پلیت یې تا له لاس کې نه شو در کولی بالکل نشو در کولی وی سب زه غواړم چې لاس کې ونیسم څه وکړم وی ورشه ولامبه غسل خانې ته ننسته وی لامبه وی خو اوس خوراک یې که نه هغه چې کوم دوی لوستل هغې ورله ورکړل حضرت خباب رضی الله عنه کټ لاندې کوټه کې پټو چې کوم استاذ و چې دا خبرې واورېدې هغه وی زه پوه شوم چې څه لار راووته نیغ راووته او اواز یې ورکړ ای عمره د خدای دپاره د انصاف نه کار واله بے انصافی بکاو ظلم مکو د انصاف نه کار والا ته چې د کم شخصیت مرګ پسې ګرځې قسم د الله په ذات چې بیګم ستا دپاره د خدای په دربار کې جړلې دي سوال کوي د خدای نه تعالی دعا غوښتې ده اللهم اعز الاسلام باحد العمرین
د نوم عمر او د خطاب زوی، او د ابو جهل نوم عمرو ابن هشام، د نوم عمر او د نوم عمر. نو رسول الله مبارک ته صحابه وي د دې دوه ډېر تنګ یو، یو عمر دی او بل عمر، ابو جهل نوم عمرو. دې سره بس کو حضور پاک الله تسوالو کو خدای په دې دوه کې یو مسلمان کې، او د عمر نوم له تغلیب ورک به عمرین نه وي، به احد العمرین، به احد العمرین، دې کې یو مسلمان کا. او چې مارته کوم حدیث اولس عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه روایت ته چې د عمر نوم یې غشته دی، اللهم ايد الاسلام بعمر ابن الخطاب، خدای د عمر د خطاب په زیبان اسلام مضبوط کا. نو عجیبه دا ده چې هغه د شپې تعالی خدای ته جاړي او تا د دوزخ نه بچ کړي، تا د شرک نه بچ کړي، تا خدای ته نږدې کړي، او تعالی جلاګانې کې یو تور پسې تور رااله، تور پسې منډه زمانو ګوره. دا حال دې زمانه کې نه دی علماء دي، دا زمونږ د علماء چې څومره منځونه کوي او که د جمعې کوي او که جنازې کوي، د قوم ته دعاګانې کوي. قسم دې موږ د قوم ته دعاګانې کوي، موږ خدای دې قوم ته هدایت نصیب. تاسو د پاره د مولیان لګیا دي، جرګې د لکې، روغې د لکې، جنازې د لکې، د خدای په دربار کې چې منځو کې سوالونه د لکې، او حج لاړ شي تاسو له سوالونه کوي، عمرې لاړ شي نو تاسو له سوالونه کوي، او تاسو کاندلو به کوي. ته انصاف دی دقه چلو وی ته مرګ له پسې ګرځي، ادله د خدای په دربار کې دعاګانې غواړي. دقه ردی زمانه د خلکو کار د خلک مولا پسې کندل کوي، مولا ولا دعا غواړي، ولې ور پسې کندل کوي؟ مولا وته نه غلار خي، مولا صاحب ورته جنت لار خي، مولا صاحب ورته دا گمراهی مکوا، مولا صاحب ورته دا ګیره دې مخرایا، مولا صاحب ورته دا خور ډور بربند مگر دوا، مولا صاحب ورته دا سینماګانو پسې مزه، او دې لګي ور پسې کندل. یله استاد دین خکای کړ عمل نه کې مکوونو کندل ولې کې بد ولې وسپک ولې دا یو جون دې خلکو، دا د اوس نه دي شروع په خوانه دا شی شروع دي. چاته خو نه غلاره خي، تا خو خدای سره پیوس کوي، تا ته د جنت لار خي، تا د دوزخ نه بچ کوي. نو چې عمل نه کې نو کندل ولې کې سپک ولې، او چې یو مولا سره ذاتی روانه ده نو دا هغه پوجا دا نور ولې کندي. دا زمونږ د خلکو بد قسمتي ده. ګوره ازارمن نشه خدای مزارمن کوما، خدای ګوره په دې خپه کېږي. څوک چې د دین خدمت کوي او هغه په څوک خبره کوي یا د هغه دشمنی کوي، نو خدای دا هر څه ویني، ګوري پړون پړون بده کی، برباد بده کی. نو اورته وی حضرت خباب په عمر د انصاف نه کار والا، ته چې د چا مرګ پسې منډه وي، بیګا د خدای په دربار کې د لجانا کړی دا نور مړ نرم شو. د سورته طه د لومبي آیتونه وتولستل، او بیا سوی عمر وی تاسو خو ما بوزه دلمه بوزه، بس یې خو پوي شو زوس ما تاسو بوزه، زور سره خپل د وسلور خبرې کوم، او روان په بد نیت او مخودې د نبنیت ختم دی وسره شو. او حضور پاک له بوته الته نبی علیہ السلام لا متلا رسیدلی و چې عمر تاسو سره وته دي او تور وسره ده، او دې کې دروازه وډه بيدله چې دروازه کولو شو عمر نه ورننه وت. الله رسول هغه دی راغی، یو صحابي و ترستو شاه زور مخ کې کېګم کو غزار کی په ما بو کی، بل وی ترستو شاه زور مخ کې کېګم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه رستو کوي تاسو ټول اخواشه او زه پوښه دی پوښه، قسم په خدای صحابه وی ما رأینا اشجع منه، وی موږ د حضور پاک نه زیات بهادر شخصیت بل پستر ګو نه دی. ډیر بہادر انسان. یو ځل په مدینه منوره کې پروپاګاندا شو، وی دشمن راغی حمله وکړه، لوی شور شو، غوغا شو. پیغمبر علیہ السلام د ابو طلحه اسو او پاغه د پاسه ورسور شو، او نه په کته او نه په زلو نه په صادرو، پاغه بربن اس ورسور شو، او توره غاړه کې واچولا، او د خلکو نه منډه لاړ، او د مدینې نه بار توراتو شو په لارو کې، او واپس راغی. ما رأینا شیئا اسم نشتخا زه لم تراعو مېریږي. دومره بهادر شخصیت. صحابو دې دی خواشه زور زم که په خنیت راغلی هر کلی وته، او که په بد نیت راغلی هم د په تورته دا سټ وا پتش تور لار نبی علیہ السلام ورمنډه کړي، او عمر د دقه غریوان نکله کولیو، او تاسو ته کو وی عمر په سنیت راغلی، شابوایا په سنیت راغلی. عمر ورتوی دا الله رسوله د اسلام په نیت راغلی، مسلمانېږم زه مسلمانېږم. چې څومره په دې کور کې خلکو د خوشاله نو ټولو چغې کړې الله اکبر، ټول خوشاله شو. الله ذوالجلال دربار کې نعره تکبیر ولګېد، الله اکبر چغې شوې، اوازونه شو. حضرت عمر نه چاته پوسو کو چې دغه وخت د حال سو
حضور پاک ته د گریوان نه اونې ولې حال دسو وی قسم دې چې د رسول الله مبارک لاس مې گریوان ته راو رسید وی د سر د ویختنه تر د نوکه پورې مې د وجود نه خولې وبېدې دومره زور دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپو پورې یو شان نه خولې وبېدلې او چې پیغمبر علیہ السلام ته د اسلام په نیت راغلی نو نبی علیہ السلام ول یو ناشنا دعا وغوښتله یو ډیره ناشنا اللهم اخرج ما في قلبه من غل اللهم اخرج ما في قلبه من غل وابدله ایمانا خدایا د په زړه کې چې اسلام سره کم حسد دی غته وباسه الله د پزله کې چې اسلام سره کم حسد دی خدای هغه ته وباسا او د هغه حسد پدې ولا خدای پزله کې ایمان ورواچوا د شپې نم دعا شوی د دلته مله دعا وکړه د کلمه شهادت وې او فورا حضرت جبريل راغی او ابن ماجه کې حدیث ته جبريل علیہ السلام حضور پاک ته سوی یا رسول الله دا الله رسوله استبشر اهل السماء باسلام عمر دا اسمان فرشتي دا عمر په اسلام نن یو بل مبارکه ورکي او په خوشاله دلته په تاسو خوشاله الته په اسمان فرشتي خوشاله الله ایمان ور نصیب کو سلو ختم مسلمان او چې څنګه مسلمان شو رسول الله مبارک ته فرمایي عرض کوي الله رسول دا دین حق دی بالکل حق دی نو دلته ول ناسه بار ولی نوزه وی عمر ما ته د الله حکم لا نه دی شوی ما د اره خبره د الله په مشوره کوم او ما ته رب لا دا نه دی ویلې د الله حکم دا دی چې د بدل ته عبادت کوم وی کزه اوزم ما ته اجازه شته بالکل کته دی اجازه ته لاړ او د مکه غ مشرکان خو پته مناستی چې عمر تل دی او کارنامه وکړي د شیطانه ته خلک خوشاليږي او د نبی علیہ السلام مبارک اعوذ بالله سر بروړي او د لار د بیت الله خوا کې او درېدو او ځان سره نور مسلمانان هم بوتل یواز نه ځان سره ګڼ شمیر مسلمانان هم بوتل عبد الله ابن مسعود هم پاغه کې دی عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه شپږم مسلمان دی 15 کسان ته مخ کې دي 6 نمبر شپږم نمبر مسلمان او هغه یو عجیب خبره کوي عبد الله بن مسعود یوزل پیغمبر علیہ السلام په لار تیرېده وسره مرګري نو ما د عقبه ابن ابي معيط ګډ چيله سرولې نو ما ته وی چې الکا د ګډو چيلو کې د پیوي نو مونږ باندې پیوس کا وی مې چې صاحب دا خو زمانه دي دا خو د عقبه دي د پردو ګډو چيلو نه غوتا سول پېنه شمله شلې وی راته وی چې خبره دی دي امون یو پردې دي وی خدا سیو کا یو داسې چيله پکې وګوره یا ګډا چې بالکل اوچي نه بلار به یو نه لنګي نو ما ولې اوچه چيله راوستا نه په پکې نو غولان دي بالکل اوچه کلاساوا نه لنګ شي و نه بلار بوا امي ولا راوستا وی چې مولا راوستا نو حضور پاکي په غولان زګوتي واله نو غولان دې د پيونو ډکه شو او بیا ته په اول وشله په مې مشکل په خپل مشکل په مرګري مشکل وی ما وته چې دا چل ما ته مخایا هغه هوېږي دا څه چل ول دي نو عبد الله بن مسعود وی مې چې دا چل ما ته مخایا دا غړې رسان چل دی او چې چلې بني سما او په بتیوزی وی حضور پاک او خندل وی ما ته وی الکا تا ته خدای د اسلام ډیر چلونه وخی تا ته خدای د اسلام ډیر چلونه وخی واقعي عبد الله بن مسعود خدای پاک مسلمان کا او خدای وته د دین او د اسلام او د فقه دومره چلونه غول چې د حد نه وته ډیر سيزونه وته خدای پاک او خدای نو عبد الله بن مسعود وی چې ځان سره مونږ هم بوتلو او د بیت الله په خوا کې ودرې او چې څنګه ودرې دا نو اعلان وکاو سوی وی که څوک می پیژني هډه راخره او که څوک به نه پیژني نو د عمر ما او د خطاب زویما او ما کلمه شهادت اوس د پیغمبر علی السلام په خوا کې اوه او کله چادلاس کې زوري را میدان ته دي شي روزه کله چالاس کې زوري او موږ نمخ کې شو او یو د بیت الله په خوا کې شریکه جمع وکړه دا عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمای و چې کله فلما اسلم عمر نقاتل قريشا وصلى عند الكعبة وصلينا معه
فلما اسلم عمر چې اسلام یې راوړو نو بیا موږ د مشرکانو سره نیغ شو، بیا ورته مخامخ شو. وصلى عند الكعبه، د کعبه په خوا کې منځ کو، وصلینا معه، موږ متره دې منځ کړل. دیو جن علماء وی ودا د فاروق لقب ملاو شي. فاروق مانا جدا کون کے، حق باطل یو بل نه جدا کون کے، حق ښکارا کون کی چې حق ښکارا شي باطل نه جدا شي. نو د بیت الله په خوا کې حق ښکارا کو چغه واله اعلان وکړه، لقب بالفاروق، فاروق لقب ملاو شو. او څوک وینا دا د فاروق لقب یو بل کارنامه کې ملاو دي. په مدینه شریفه کې یو منافق او یو يهودي د دواړو یو بل سره جګړه او پزمکا، یهودی په حق او دا منافق په ناجیز. دواړه لاړل نبی علیہ السلام له، چې ورلل حضور پاک د دواړو خبرې اورېدې نو فیصله د یهودی په حق کې وکړه. اته پته چې یهودی په حق دی او دا بل خو ظاهر کې مسلمان دی، دا هم ځړنه کافر دی، منافق دی. یهودی له فیصله وکړه چې دوی د حضور پاک نه بار وتل. منافق ورته وی یاره دا فیصله مړه نه علي، استاد پیغمبر دې کوم بخته یاره وی بس پیغمبر دې خوړه مې نه علي وی بیا وی د په عمر فیصله کو. د دې منافق دا خیالو چې عمر به زما دې ظاهري مسلمانې ته وګوري نو مال به فیصله وکړي. يهودي وی ډېر خدای تاسو پیغمبر دې ظالمانو تاسو نه مانه دې مانه زجیزو. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ لاله دروازه ولا روت وی سدي او منافق ورته وی سیب زمور دی يهودي میانس کې جګړه ده او موږ له فیصله وکړه. وی خلیره خره ا يهودي په مخ کې شو وی سیب دا فیصله اوس نبی علیہ السلام وکړه خو دې نه مانی او تعالی راوستو. وی ښا وی ډیر آسان ده زبا وکم، خیر دې کاغه نه مانی زبدل وکم. کور تلاړو تورې په برجه واله او روته او راوتو سره چې شلق ورکه د منافق نه سر بل طرف ته وغورځاو او چې د حضور پاک د فیصلې نه پس مال څوک فیصله راوړي دغه چل به وسره کوم زما دغه فیصله لګي، داسې فیصله به وسره سړی سر وغورځاو. هغه د منافق رشتہ دارانو منډه کړې نبی علیہ السلام لا سیب عمر زمون سړی وجلې مفتو کې سړی وجه. نبی علیہ السلام عمر راغوښته ولدی وو وی سیب ستاده فیصله نه پسې مال فیصله راوړه. وینک بختا غصه بده وته کړو څه چلو شو، خبره بده وته کړې وی، نصیحت بده وته کړو، پوی کړي بده. نو تا سړی په تور عمر دې کو الله رسول وی کدی نه پسم ستانه پس مال سو فیصله روم دغه چل بکو مال دوی من راځي مال. نبی علیہ السلام په خپاو دغه جبرئیل راغی او قران حکیم کې آیت راوړو فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. چې کوم سړی ستاده فیصله نه پس بل چاله فیصله وړي دا مسلمان نه دی. مسلمان باغی چې ستا په فیصله راضي دی، ستا فیصله نه پس بل نه دی. او ضمنن دا معلومه شو چې عمر کم کار کړی دی ټیکې کړی 100% ټیک کارې کړی دیو جنا. علماء وی د فاروق لقب ملاو شو ورته الفارق بين الحق والباطل، الفارق والمميز للحق من الباطل، حق د باطل نه جدا ښکارې کړه چې حق دې ته ویل کېږي د چا پروا نه ساتم. بهر کیف حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلمان شو. نو عبداللہ نے مسعود وی ما زلنا عزا منذ اسلم عمر وی چې کله نه اسلام د عمر مسلمان شو وی مونږ بیا زور ور شو، بیا زمونږ نه کمزورتیا لاړه ختم شو. بہادر انسانو کلک مسلمان او کلک بہادر او نه یریدون کې او حق د پاره دا سیو. نبی علیہ السلام ته دعا کړې و وی خدای د عمر په جب آخر دمه پورې حق جاری وساته. ایو ځکه کیوں فرمایي وی عمر داسې مثال دی وی د حق د لاسه د خلکو نه جدا ګرځي، د خلکو نه دی خوا ولی رښتونه خبره کوي، حق خبره کوي او د الله او د رسول په مقابله کې د اچا پروا نه ساتي. ډېر لوی مناقب دي سه
یو ځل حضور پاک مبارک او فرمایل وی ما یو خوب ولید ما سره پی دی هغه مې وسکل او چې کوم رانه زیاتی شو امي عمر لا ورکړل وی ما اولته یا رسول الله تعبیر یې څه دی وی علم ما نه چې کوم علم زیاتی شو هغه زیاتی علم مې چاله ورکړ حضرت عمر لا ورکړل او په یو موقع فرمایي وی کمانه پس بل پیغمبر وی او پیغمبري راتلا ما باندې پیغمبره دروازه بند را ما نه پس بل پیغمبر نه راځي او قبل فرض زمانه پس بل پیغمبر راتللی به عمرو او یو موقع باندې نبی علیہ السلام او فرمایل وی ما خلق اولید خپل امتیان مې ولیدل چې کمیسونه چولې دي د چا کمیس ته نامه پورې دی د چا کمیس تر کندو پورې دی د چا د هغې نه اوږد دی وی عمر مې ولید چې ځان پسې په ځمکه کمیس راح کو دومره اوږد کمیس یو صحابو تپوس وکړه د الله رسول تعبیر یې څه دی وی دین پہ دونه غالب دی دا کمیس د دین په شکل کې دی کمیس د ګرمین هم سړی بچ کوي یخنین هم سړی بچ کوي دارنګې دین انسان د دنیا او د آخرت د دواړو مصیبتونو نه بچ کوي څنګه چې کمیس د انسان د ډول ذریعه ده دین هم د انسان د ډول ذریعه کمیس کې سړی ځان پټ ساتل غواړي دین کې بام انسان ادخلوا فی السلم کافه کوشش کوي چې اول نه آخره پورې پټ شم نورې وجې مشته خو تاسو له مې احسانې وې نو ګوره دین په کې د حضور پاک د وینا مطابق دومره دی چې کمیس د دین ورپسې براخ کېږي او یو ځل ورته نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل وی عمره وی په جنت کې مې یو محل ولید د سرو زرو محل مکمل د سونې محل او یو ښځه ورته مخکې ناسته وه ډېره زیاته خوبصورت او ښایسته وه نو ما تپوس وکړه چې دا محل د چا دی وی ما وی چې دا جوړ زما دی نبی علیہ السلام فرمایي ځکه ډېر عظیم الشان او ډېر ښایسته ښکلی محل و مې دا به زمی نو چا راته وی چې نه دا ستا په امت کې ستا یو امتي دی او دا د هغه محل دی دا څوک دی زما امتي وی دا د عمر فاروق محل دی وی عمره وی زړه مې ورته وشو چې دې محل ته دننه ورننوځم او ستا دا محل د دننه نه ووینم خو ستا غیرت را مخکې شو نو بیا ور دننه نه شوم عمر خو غیرتي و که نه ستا د غیرت ته وجې نه چې هسې نه ته تاله پې غصه در نه شي چې زما محل ته بې زما د اجازت نه ولې ور دننه شوې یا زه لا نیم داخل شوې او ته ور داخل شوې داسې نورې وجې هم شته علماو لیکلي دي ستا د غیرت د وجې نه ورنللم نو عمر وجړل او د سترګو نه اوښکې وبې د بخاري شریف کې راځي وبک اغار یا رسول الله د خدای رسوله زه به په تا غیرت کوم اوهو او چې ته ور دننه شوې نو څه خبه شوې او ډېر لوی فضایل دي د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ډېر د قرآن شریف آیتونه د د رأی مطابق الله نازل کړي دي جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ مستقل کتاب لکھلے مستقل کتاب موافقات القرآن لعمر سلام مبارک چکر دا بیت اللہ طواف نو اس جیسے طواف دا بیت اللہ کی نو مقام ابراہیم وتوی اغی سر دو رکعت منس گئی واجب الطواف ورتوی نو عمر نبی علیہ السلام توی اللہ رسولہ بے مقام ابراہیم سره دو رکعت نه کو حضور پاک وته ماته الله تم نه حکم نشته دا خو چې ماته الله حکم کی دا غي پابندی کو حکم نشته لک سات پس حضرت جبریل علیہ السلام راغی او دا قرآن شریف دا آیت نازل شو واتخذوا من مقام ابراہیم مصلا چې طواف وکې نو مقام ابراہیم سره دو رکعت منځ وکې ور راغله کې تیر شو رب العالمین هغه سه آیت نازل یو دلی حضور پاک ته کې ناستو غیرت خود کې ډیر زیاتو د الله رسول وی دی بیانو ته و چې دی پرده کوي هغه زمانہ دا سیوا چې د خزو د عام پرده نه و بار به زنانه ټیکتا نور وجود به پټو خېټه ملاخ پیدا به پټو ولکه څنګه دا سړی بار ګرځي دارنګه به خزم بار ګرځي نه او د سماتی لبم بارتلې
پټو ته خاص دی او د سړو سره ګډ بنو یو خاص دی او د خدوال ته به سړی نه تلل نو هلته به دا ښځې او د سماتې لمتلې سودا پسې به م تلې لکه اوس هم دا بوډیګانې زنانه چې ګرځي اوس چې زمونږ په دې وطن کې دا بوډیګانې زنانه سینګري دقسې به مې ښځې ګرځېدې سړو سره به خبرې م کولې نو وی د الله رسوله دا مې نه ده خوښه عمره وی ولې په ما هغه پابندي لګې چې کومه خدای نه ده لګولې خدای یو شی نه دی منع کړی نو ته ولې کړی بس دې غلی شو لږ ساعت پس جبریل علیہ السلام په قرآن شریف کې آیتونه راوړل وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولى چې دې ښځو ته ووایه چې باس اوس د سړو په شان به په لارو کوڅو غم خادو دکاندارو کې یو شان نه ګرځي کور دې کښېني بس د دل کې راله خدای پاک د پردې آیت نازل کړ او یو بل هم درته ووایم یو بل هم داسې واقع پیښه شوې ده د بدر د قیدیانو مطالعه بدر کې اویا کسان قیدیان ونیول مدینه منورې ته راوستل حضور پاک د صحابو میټینګ راوغوښته او مشوره کوله چې د قیدیانو سره څوک د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا رایوه چې ردینه به فدیه والو جرمانه او خوشی وکړو او دا غره په دې بنیاد خوا چې یو خو په دې پیسو مونږ ځان له جنگ سامان والو او بل دادی چې دی به خوشی کو کی دی چې خدای پاک دوی مسلمانان کی او که دوی نه بچی به خدای مسلمانان کی او ډیرو صحابو دا رې خو حقله ځکه دا اکثر صحابو بچی پکې د چا پکې رونو د چا پکې ترو د چا پکې ماما د چا پکې پلار عمر فاروق رضی الله عنه چپ ناست دی عمر ته سنوي استاد سره وی زبویم خو عمل به پیونه کې وی عمل سره ستا کار نشتا تخپل خبر اوکا عمل خو چې اکثر سو وینا بکو وی خصب زما خدای د چې دا ټول وجل غواړي دا د خدای دشمنان دي او دا وجل غواړي او وجنو به داسې به نه وجنو چې د چا پکې کوم رشتہ دار دی هغه خپل رشتہ دار وجني زما پکې یو ماما دی د باغا لال کوم او دا علی پکې رور دی عقیل ابا خپل رور لال کی او یې بستا پکې تر دی عباس یو دی پکې زوم دی ابو العاص تبر د خپل دواړه لال کی او دا ابوبکر پکې زوی دی خپل زوی لال کی د چا چې رشتہ دار دی بمړ کی الله تبو خو چې خدا استا مقابله کې نه ماما په جنم نه پلار نه زوی نه رو حضور پاک مسکه جو عمر ډېر سخت خبره دی سخت پیسہ لده وکړه مینو دما خدا غره ده الکه د عمر سره څوک مرګري یو مرګري پیدا شو باقی ټول بلخو نو یو مرګري دې غنی ما بدل پیسہ نه کړو او اکثریت وی نه وجنو عقیدانه خو شکل فدیت واغشت او پرې خودل قران حکیم کې الله پاک آیت نازل ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض آئنده لدا سونه کې عمر کې سویل ټکی ویلو او یو روایت کې ناشنا ټکی راځي ناشنا وی تا فدیه واغشتا وی دا خله وکړ ما خو من کړي نه وی کنه غنی وی اور راغلی و د مدینې نه بار ولاړو او دی اور به د عمر نو داغه یو مرګري نه بغیر دانو ټول سوزولی او جونګه ما نه منې کړي استاد خپل مشوره ونو ځکه اور دردن نه نشو اور الکه یو خبر رااله نو پروردگار د هغه متعلقه آیت نازل مدینه شریفه کې چې کوم لوی یهو منافق او عبد الله ابن ابي اجه کوم وخت مړ شو منافق دی دوی چې په خله اسلام او لکه کفر مونږ به هم کو نبی عليه السلام پس جهاد لم تلره صدقې به هم ورکولې کلمې به هم وې ذکرونه به هم کول پټکې به هم و او خاص تخکلی وګدي جامع ګرا پړول دال مسلمان ظاهر کې ښکارې ده او دن منافق کافر
زوی سوچا مسلمان سوچا چې مړ شو نو زوی راغی حضور پاک لا وی دا الله رسول زما پلار مړ دی هغه دین کې روستنه کې دین کې ظاهر کې ډېر رستو دی په دین کې د خلینا دیو دلنه نه دی مړ شو او هغه وصیت کړی ستا کمیس غواړي او بل دا وصیت کړی جنازه او په نبی علیہ السلام کوي هي دیتا عجیب منافق ظاهر کې دا جنازه په نبی علیہ السلام کوي چې په ماره جنازه مو کی اوله کې دنه کافر دی قسم دې کلم په خپل ځانو یری خدای ته مړ ټیک کې تم خدای زړونه ټیک کې دغه دغه مونږ کې حضور پاک په شاته ولاړ او جهادم کې ورس کر سکے او دنه دی کافر او جنازم په نبی علیہ السلام کوي کمی سے والا ور کوي هدا یوس او چې جنازه تیار شي ما ته سوال جواب وکړي در جنازه تیار شو حضور پاک په سوال جواب وکړي نبی علیہ السلام سره صحابه له عمر موزر الله رسول منافق له کمیس ولې وکړي منافق دی وی عمر زما تر عباس چې کله په بدر کې قیدی شو داغه کمیس نو دوله کمیس ور کړی ځکه هغه د فقط برابر دا مې داغه بدل خلاص کړ او زما کمیس وته هیڅ فائدہ نشي رسول دې کافر دی زما کمیس فائدہ نشي رسول او د عباس ته کمیس بدل می خلاص او چې جنازه ته څنګه ور مخ کې شو کنه عمر راغی دی سینې ته مخامخ حضور پاک ته ورېده وی دا پچا جنازه کې دا ګور ډېر ګران کار دی یو سړی چې مړ شي که خراب سړی می نو دا هغه د مرګ وخت کې بچی خو غمجنې کنه او قوم غمجنې او چې ته د هغې په مخ کې ورپسې خبرې کې والله قوم به دې مړ کړي ولا چې د تازه غم دی زړه باندې اور لګېدلی دی سړی مړ شو ته خراب دی او خراب دی ته وایو خراب سړی دا بچو په مخ کې چې دا خراب سړی چې بیغمه دی ټول قوم ولاړ دی بچی ولاړ دی او دې نیغ راغی د حضور پاک سینې ته ودرېده وی دا پچا جنازه کې په منافق کې القائل یوم کذا کذا و کذا فلان کې ورو دا خبره نه وکړي فلان کې ورو دا نو ویل دې نه دی ویل دې داغه چې څومره خباستونو یو وته شمیرل دومره بادر سړی پلارې تازه مړ دی بچی ولاړ دی قوم ولاړ دی او خیان ولاړ دی رشتہ داران ولاړ دی هغه مخ کې بادر لګیا دی ته په دې جنازه کې دا منافق دا فلان کې حضور پاک ته اخر عني يا عمر رست شومرا ما پریدا وینه د الله رسول مکو پر ظالم جنازه او ته خدای نه منې کړی چې مکو به جنازه وینه خدای نه منې کړی خو الله ما ته ویل دي ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره فلن كنت ولا او يا ظلم بخنا غواړي نه بخا الله دا ما ته ویل او عمر کما ته پتاو لګی چې دا او یو کرتونه په زیات خدای بخید او یو نه زیات ولوي هغه ارس نبی علیہ السلام ير کل چې د ظالم په عائشہ صدیقه سونه ظلم لګول الزام لګول که خدای بخی کنه او په آخرت کې دمه یو امتی زیاتېږي دا یو نه زیات ولوي وی نه ما وایا مکوا وی تل رشا عمر جنازه په حضور پاک وکړه چې جنازه څنګه اوشوا نو جبريل علیہ السلام راغی او دا آیت نازل کا الله پاک لا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره نن پس بد منافق جنازم نه کې پقا ور به نو درېږي مخکې الله نه منې کو دا الله پاک حکمت ولی حضور پاک یو ټکی د خلی مبارک نه وته وی انی اريد ان يستمع الف من قومه وی زما دا خوخه دا جنازه کوم عمر چې خدای پاک رضا زرګونه قوم مسلمانان کی او مقتصر شوا دا هغه جنازې په برکت دا هغه د قوم چې څومره کافرانو منافقانو خدای پاک مسلمانان کړ او عمر وی مکوا الله رست حکم نازل کوي دې لفظ بنکه دا یو څلور مثال د تما ذکر کړ نور دلته ډیر زیات مثالونه دي لګنه
دا حضرت ابو یوزل حضور پاک بیبیانو سره ناستو پکور کې دنو بیبیانو تی سیدونه میدونه غختل کور کې आवाजونه اوچتو دي کې عمر راغی چې عمر راغی نو بیبیانو خپل کوټو ته منډه کړې دې په پېنه شو نبی علیہ السلام مسکی شو دی وته الله دې ټول مرو خاندوا دا الله رسول ولې خاندي خدای دې ټول مرو خانده ولې خاندي وی عمره وی دا ټول راغونډې شي ما نه سيزونه غوښتل او چې تیولې د خپل کوټو ته منډه کړې نو پدې را له خانداراله نو عمر ټول بیبیانو تمخ اوچت کو اے د ځانونو دشمنانو ما نه یریږي او د حضور پاک نه یریږي ما نه یریږي غنه نه یریږي اغي وتوي او تا نه ځکه یریږي چې زړه دې سخت دی او جبه دې سخت ده او د حضور پاک لم نرم دی او جبه نرم ده تا نه ځکه یریږي یو ځل نبی علیہ السلام مبارک د دروازې نه بار د اختر وځوا او ماشومان را غونډو او یو وینځه و تور وینځه واوته غړېدا پلارکی او ماشومان لګي وته تنبل و اختر وځو وینځه خدا سے لکه سړو کولو وګرځې دي تور وینځه راوته غړېږي او ماشومان وته تنبل وي دغه په عمر راغی چې عمر راغی بس هغه وینځه متختدل او ماشومان هم غرواله پیغمبر علیہ السلام او فرمایل وی اما شومان چې منډه وای کنه منډه نو وی شیطانان را سره تخکاری چې هغه سره په منډو دي نو عمر را ما شومان مو تختل او شیطانان په لارو کوزو کې دي منډه وای او بیا عمر ته عمر وی چې ته په کمالار دي شیطان د سره یو تا د پاغلار د سره نه دي چې ته په کوم دي شیطان پاغې نه دي په بل لار دي او شیطانان دنه تختی د څومره لوی خبره دا د حضور پاک دویم مرګره دی او دویم خلیفہ دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ او په خپل اخیری زمانہ کې چې د کمی کارنامې کړې 200 پر طاقت یو تبع فارس بل ته روم وی لکه امریکا او روس او د دواړه فتح کړل فارس هم فتح ختم بریز او روم هم فتح کړ کسرا مانم فتح شو او د هرقل د روم مانم فتح شو او د هرقل د روم او د فارس د بادشاہانو په سيزونو په مدینه کې ماشومان لوبې کولې او ناس مدینه کې او هدایت ورکړي شام ته یو صحابي لګلو ساریه شام ته مدینه کې ناس ته اغل आवाज ورکړي شام څومره لره دي میاشتو مزل دي یا ساریه تو اے ساریه الجبل جوغر نو او یریږي ګور دې نه روان دی غله هدایت ورکړي خلق وی چې د عمر باندې چلو شو ناس په مدینه کې د ساریه ته چغه وي او شام کې چې ساریه سموده پس راغی دا جرنیل او د فوج د مسلمانانو یره په پلان کې ورځ عمر یو چغه والی وی او بالکل وی مونږ په یو دشمن روانو او شاتم سوچنو او دشمن د غر نه په مونږ را روانو ویناګانه د عمر आवाज مې اورید بما والله انه لذا قسم په خدای د عمر आवाज دی چې شاته مې وکتل د غر شاته غر باندې دشمن راته اغه ته متوجي شو اغه لم شکست ورکو کو عمر आवाज نه ورا کړی د مخ شانه و دشمن گیر کړی ناس مدینه کې دی او د شام د لخر نگرانی د مدینه نه کې الله پاک دومره لوی شان ور کړی دومره لوی کرامت خدای ور کړی او دومره لوی عزت خدای پاک ور کړی تن خیر رضیاته کم نو حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها د لور د ام المؤمنین د مسلمانانو مور ده نو هغه ته چوي چې زمون خو نه مني خو تو ورته وایا چې ځان له بیت المال نه تنخواه زیاته کی نو حفصه ولنا له خو د مسلمانانو مور او د لور ای بابا یو خبره ده تکوم وای بچي په تنخواه دې ډیره زیاته کم ده او ته مهرباني وکړه تنخواه ځان له زیاته کړه وسترګې سرې شوې ای بچي دا چا ویلي نه وي ته پرې نه وي دا تا خپل خبره نه ده کړې تا دا ته چا ویلي دي اصلي را تاو خای چې زه سره پوه شم وی بچي وی تا حضور پاک سره جون تیر کړی دی وی یو وی جامع څنګه وا وی ټوټه وته لګېدلې وی
وی ډوډۍ څنګه وه؟ وی یو وخت وه 15 وخته به نه وه 6 وخته به نه وه. وی بسترې څنګه وه؟ وی یو بسترې وه نو په اوړي کې به مونږ برغه کړه د پاسه او په سملاستېده او په ژمي کې به هم سنګل کړه نو په نیمه به سملاسته او نیمه به په ځان د پاسه اچوله. وی بالغ یې څنګه و؟ وی د سرمنې او دننه پکې د مالوچو په دی د کجورو پاڼې وې. نو وی افسې زه د هغه نه لوی سړی یم، لوی سړی هغه دغه ګزاره کولو زه به نه کوم. دا ایمان. او په مدینه منور په مکه مکرمه کې یو غر باندې روانو نو لوی لښکر ورسره دی، بلا روس الاجناد لوی قومندانان او جرنیلان ورسره دي. یو ځای کې ودرېد، ټوله قافله ودرېده چې امیر المؤمنین ودرېد سوی. چې ودرېده نو خلکو وی صاحب څه کې؟ نو په جلا شو. وی دلته راته یو خبره را یاده شو دې ځای کې. وی ما به ګډې چیلې دلته سرولې اوښان به مې سرو. نو ما به ماسخوتن اوښان کور ته نار بوتلل. نو ما زما پلارو خطاب ابه راته غوسه او ما ته وی عمره تا نه به څه جوړېږي؟ تا له د اوښانو د سرولو چلم نه درځي، ته د ګډو د چیلو په سرندم نه پوهېږې، د اوښ د سرولو په چلم نه پوهېږې، تا نه به څه جوړېږي؟ نیک بخته ته به څه شي جوړېږي؟ تا چل خو زده که اوښان خو سره وه د خلکو اوښان او ګډې چیلې ماښام ماړه راځي تن نار بوځي او نارې راولي. وی عمره وی جړل وی هغه شی وی ته هغه شی وی چې د اوښانو او د ګډو چیلو په سرندم نه پوهېږي. عمر طالب پلار پیغور درکو چې د اوښانو د سرولو په چل نه پوهېږي، لیکن عمر نن امیر المؤمنین، نن د مسلمانانو مشر او بادشاہ. عمر دا ستا کمال نه دی، پتا چا اوښان هم نه سرول، دا د اسلام او د رسول الله مبارک برکت دی. دا د هغې برکت، دا ستا کمال نه دی. ما باندې چا څه کول او کم نظام چې قائم کړ، دا د پولیس نظام د قائم کړ، د پولیس نظام. او جهادونه به کېده خو باقاعده فوجي تربیت او فوجي چونې او د فوج د پاره مرکزونو ټیکانې، دا د عمر فاروق رضی الله عنه کارنامه ده. او فوج په دې باندې پویول لکه اوس هم فوج وایي آرډر، لا این آرډر، دا د نظامو چې آرډر د مدینې نه وشي بالکل به منې، دوی به خبر او پکې نه، دا به نه وایي چې دا ولې او دا ولې او دا ولې. دا ډاک سیسټم، ډاګي نظام دا د جوړ کړی. سفارتي نظام دا یو ملک سفیر چې په بل ملک کې دا د جوړ کړی. او دا غیر علاوه د تنخواګانو نظام، هر چاله مستقل خپل خپل تنخواه مقرر د کار دی. او چې کوم کافرانو يهوديان او عیسایان غیله پیسې ورکول، غیله تنخواګانې مقررول، دا د حضرت عمر فاروق کار. او د بیت المال د اوښانو او د هغې د اسونو د پاره ځان له ځمکې جدا کول، ځان له ظریف عربونه جوړول، دا د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کارنامې دي. ډېرې کارنامې یې کړې دي جی. تقریبا 22 لاکھ مربع میل علاقه دا د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې فتح شوې ده. او اسلام ډېر زیات خور شو، د اسلام روب او د اسلام دبدبه ډېره مضبوطه قائمه شو. او د مظلوم بے کسی د الفاظ دو وی د فرات د دریاب په غاړه کې سپیده قیامت پر ورځ به خدای تپوس د عمر نه کوي. او د فرات د دریاب په غاړه سپیده تندې ولې مری دریاب ترې شونډې ښکته کی کنه وی نه دا تپوس مانه کی. څومره بے کسان او مظلومانی او دوی اوږي فورا ما خبرې ګوري چې زما په حکومت کې د لوګي نه څوک چغې ونه وي او زما په حکومت کې د تندې نه څوک چغې ونه وي. دا د حضرت عمر فاروق دا وزارت مال، د مال دا وزارت ریوینیو چې تاسو ورته وایي دا د برکت د قیام کړی مستقل او مستقل وزیران مقرر کړل. تبر دې محکمې انچارج، تبر دې محکمې انچارج او تبر دې محکمې انچارج. دا لوی نظام قائم. بهر کې حالات نورم شتا موقع ان شاء الله نو آینده جمعه کې بدرته ویم ها. نو ځکه
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ زما سنت علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، زما سنت او زما د خلفاء راشدین سنت دا پلاسونو کی اونی سے مضبوط کلکی اونی سے او پاغی عملو کی. چرس نسوار پیم سیگرٹ نفس سنگ ده نو دی پاندې خو ماشوم پیږي چې دا خشې نه دی. ټي وي سی ډي ریډیو وغیرہ کا نفع کاروبار دا ټي وي خو خشې نه دی، تصویرونه په ښکاری، سیډیانې میډیانې دا د تصویرونو سیدونه خنه دي او دا خشې نه دی خرڅول. کمپیوټر وغیرہ هغه خرڅول جایز دي ځکه په هغې کې د دین کارم خلق ختم پکې لیکي، د دین لپاره مې استعمالي، ګناه لپاره هم چې څوک څه کې استعمالي نو هغه پیښه او کار پیښه او په دې د ګوره دا قانون یا ساز د ګناه په کار फायदा غشتل ناغي باندې پیسې ګټل دا ګناه ده. یو سړی لم مدرسې په نوم چا پیسې ورکې بالکل هغه په خپل استعمال کې ګراوستل ګناه ده، لوی ګناه ده. مدرسې لري ورکې په مدرسه به لګي او کله دا په خپل ځانو لګولې دا ډېر لوی جرم دی، خیانت وکړه، دوکه وکړه، پر دې حق وو دې ګناه وکړه. یو سړی لا چا سرمنی پیسې ورکړي او هغه ورته ضرورت وي مثلا او نو کو د پیسې د سرمنی ولا ورکړو د لاغشتل جېدي نو پدانې لګوري شي نو هغه وړي الله دې عالم فاضل کا کمی خدای کی دنیا کې جنتی وی جنت کې بخپل خاون سره دنیا میں خاون نی کم دے وی التو الله بندوبست کوي، التو الله بندوبست کوي، چاته به الله په نکاح کوي.